بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أسماء الإشارات ما وضع ليدل على مشار إليه وهي 5 ألفاظ ل6 معان. مصنف په دې فصل کې اسم اشاره تعریف او دغه احکام د تبینوي. نو اسم اشاره ما وضع ليدل على مشار إليه. اسم اشاره هغه اسم دا چې دلالت وکي په مشار الیه باندې. پس باندې په مشانله باندې ٹھیک ده. نو اسماء الاشاره دا معرف ده، ما وضع ليدل على مشار الیه دا تعریف ده. نو هر تعریف کې جنس او فصل وي. ما جنس ده، ما چرا جنس ده، هر اسم ته شامل لکه اسم اشاره وی او کا نوی. وضع ليدل على مشار الیه دا فصل ده. دینه اسم اشارین علاوه نو ټول اسماء وتلو. پوښه اسم اشاره مبني ده او دا ویلي زکات چې د دې مشابهت د حرف سره په احتیاط کې لکه څنګه حرف په خپل معنی باندې دلالت کولو کې بلې کلمې ته محتاج وي، دا رنګ اسماء اشارات په خپل معنی باندې دلالت کولو کې اشاره حیثیت محتاج وي. پوښه وهي 5 ألفاظ ل6 معان. په دې عبارت کې مصنف د اسماء اشارات تفصیل د تبینوي چې اسماء اشاره د پر 15 الفاظ استعماليږي د شپږ مانو د پر. نو قیاس تقاضا خداوا چې شپږ الفاظ دي، شپږ معنی دي، نو شپږ الفاظ ته پکور دي. قیاس تقاضا خداوا چې شپږ معنی دي، نو څو الفاظ ته پکور دي؟ شپږ الفاظ ته پکور دي. ٹھیک ده کنه؟ خو دلته مصنف 15 ذکر کړی دي. ویلي ځکه چې د جمع د پورا مؤنث او مذکر د پر یو شون الفاظ ارسي. مؤنث او مذکر د پر په جمع کې یو شی الفاظ ارسي. نو دغه وجه دا چې مصنف یې چې 15 الفاظ دي شپږو مانو دي پر دي. پوه شئ په اوس 15 الفاظ د شپږو مانو دي پر سرنګ دي. نو مشرله به دوه حال نه خالی نوي. ٹھیک ده؟ یا به مؤنث وي او یا به مذکر وي. نو مذکر او مؤنث دواړه به درو حالو نه خالی نوي، یا مفرد وي یا به تثنیه وي یا به جمع وي. نو تین دونه چې صورتونه شو کنه. اوس احاره ودی پر ایوا اسم اشاره ارسی. احاره ودی پر یو لفظ د اسم اشاره ارسی. ٹھیک ده کنه؟ پوښه خو د جمع دی پر ک جمع مؤنث ده او ک جمع مذکر ده هغه دی پر یو شون لفظ ارسی. لکه وګورئ ته کوم دي ذا د مذکر دی پر ارسی، واحد مذکر دی پر. او ذانی د تسنیه مذکر دی پر ارسی. و ذینی دان د تسنیه مذکر دی پر په حالت نسب کې. ذانی د تسنیه مذکر دی پر ارسی او په حالت رفع کې. ذین د تسنیه مذکر دی پر ارسی په حالت دی نسب و جر کې. اوتا وتی ودی وته وذه وته وذه د ټول الفاظ دا دی واحد مؤنث پر ارسی. اسې پر ارسی واحد مؤنث پر ارسی. پوښه او تانی او تینی تانی په حالت رفع کې دي تسنیه مؤنث پر ارسی، او تینی په حالت نسبی و جری کې دي تسنیه مؤنث پر ارسی. پوه شو
اولا مد سره او اولا قصر سره دا دواړه د جمع مذکر او مؤنث پر رسی سره پر رسی جمع مذکر او مؤنث پر رسی په یو په خبره باندې واحد مؤنث پر مصنف او الفاظ ذکر کړي چې دا ترسی ٹھیک ده پدې کې اصل تا ده اصل پدې کې څه ده تا ده او د تا مصنف مختلف صورتونه ذکر کړي دي تای مختلف صورتونه ذکر کړي دي ٹھیک ده تا چې په خپل حال باندې پرېګ دی والد پیا باندې بدل کړي نو سبت جوړ شي تی او چې تا په ځال باندې بدل شي والد پیا باندې بدل شي نو سبت جوړ شي ذی او تا چې په خپل حال باندې پرېګ دی والد په ها باندې بدل شي نو سبت جوړ شي ته او تا چې په دال بدل شي او الف په ها باندې بدل شي ذهب شي او تا چې په خپل حال باندې پرېګ دی ٹھیک ده کنه الف په ها باندې بدل کې او اخر کې یا ولګوي نو سبت جوړ شي ته به جوړ شي پوه شو او چې تا په دال باندې بدل شي الف په ها باندې بدل شي اخر کې یا ولګي دنه به جوړ شي ذهن به جوړ شي پوه شو کپو نه شي دا دتا نور شپږ صورتونه او تاسو را او صورتونه مصنف ذکر کړی دي پوه شو په دا ټول واحد مناسب پرسي یک اصل تا اصل به چې دا تا دا او دا نور بستا بدل یا تا بدل کړی یا الف بدل کړی او نور شپږ صورتونه ته جوړ کړی دي پوه شو په کنه دې پر دا برته وګورئ مخکې اسماء الاشاره موضع يدل على مشار له اسماء اشاره هذه وضع شوی دي په دلالت کې په مشار له باندې وایي 5 الفاظ او دا 15 الفاظ دي سته معان دي شپږ معنی دي پر وذالک ذا وذا زاد دي مذکر دي پر وذان وذین دي متصنی دي پر وتا وتی وذی وته وذه وته وذه للمؤنث د دې واحد مؤنث پر وطان وطن للمثنى وطان وطن للمثنى دي فرضي اولای بمد والقصر اولای د مد سره او اولا د قصر سره لجمع هذا جمع مذکر او مؤنث فرضي وقد يلحق باوائلها ها التنبيه ديزنا مصنف دایي د اسماء اشاراتو په اول کې کله هاي تنبيه لګي د کې لفظ دی یلحقو وړی دا خو په معنی دی یدخلو ده په معنی دی یدخلو ده وقد یدخلو بیاوائنها او تنبیه ځکه چې الحاق څه ته ویل شي اخر کې لګي ٹھیک ده کنه او ادخال څه ته ویل شي په اول کې لګي نو د یلحقو په معنی دی یدخلو ده ښه او نه شي دا یدخلو ده ٹھیک شو کنه نو مصنف سے چې کله کله دې په اول کې هاي تنبيه لګي ٹھیک ده کنه لکه هذا هذان او هؤلاء ٹھیک شو او کله دې په اخر کې حرف خطاب لګي اخر کې څه لګي حرف خطاب لګي او دام 15 الفاظ دي شپږ مانو دي پر دي ٹھیک ده زکه پکور خدا و چې شپږ مانو پر شپږ الفاظ لګي وای کنه خود کې تسنیه دی پورا یو لفظ رسی که مذکر وی کا مؤنث وی نو ځکه چې 15 الفاظ سوي پرسي لکه کا کوما کوم کی کننا ٹھیک ده کنه ځکه چې کې په ام کومار سي په یو خبره نو کوم تکرار چرغله ا تکرار ول سیاتی وخت کې دا نو اوس هر یو گردان بسرنګ جوړوي ذاک ذاکما ذاکم ذاکی و ذاکنا پوشه یا ذانک ذانکما ذانکم ذانکی ذانکنا پوشه په خبره باندې متوارنګي نورم جوړ کوي 5 ضمیر دي او 5 اسماء اشارات دي نو 5 ته 5 کې ضرب بیر کې 25 بشي ٹھیک شو کنه د 15 حرف خطاب چې دي کنه دا دی
پنځو اسماء اشارات سره لاګي لاحقيږي اسره اخر کې متصل کیږي اسره اخر کې پوه شو نو چې 5 ته 5 کې ضرب کې څو بشي 25 نو سي وقد يلحق بأوائلها كلا لاحقيږي دی په اول کې هاو تنبيه نو هذا وهذان وهؤلاء ويتصل بأواخر حرف الختام وهو متصل کیږي دی په اخر کې حرف ختام وهو ايضا 5 ذا 5 دي 5 الفاظ 5 الفاظ لسته تمام نشبه ګمانو دي پر ٹھیک ده کنه هو کما کوم کی وکنا فذلك 25 دا 25 شلو الحاصل من ضرب 5 في 5 دي 5 ته په 5 کې ضرب ورکولو دي حاصلنا وهي ذاك الى ذاكنا وذانك الى ذانكنا وكذلك البواقي پوشو وعلم ان ذلك قريب دزینا مصنف یو بل پیداته اسماء اشارات بری کې بینوي چې ذا د قریب دی پر دا او ذالک دی بعید دی پر دا او ذاک دی متوسط دی پر دا ٹھیک ده کنه ذا د د اغه مشرن لري پر رسی چې کوم قریب وي چې کوم سی قریب وي ٹھیک ده کنه نو ذا د مشرن قریب دی پر رسی ویلې ځکه چې دی حروف کم دي دي حروف کم دي او ذالک د بعید دی پر رسی ویلې ځکه چې دی حروف زیات دي او ذاک د متوسط دی پر رسی مطلب چې نه ډېر لري او نه ډېر نږدې ویلې ځکه چې دی حروف متوسط دي کنه یوالنا زیات دي دي ځانه او دې ذالک نه کم دي پوه متوسط د متوسط دی پر رسی پوه نه شوی